د دوی په نظر کې بدترینه به په دې وي چې په 2007 کې موږ باندې یو عذاب تیر شو او اوس دا دوباره موږ باندې په 2025-26 کې چې دنیا په کوم ځای کې روانه دی په سنټرل کرم باندې دوباره د خلک راغلو مسلط شو او اوس د هغې خلاف باندې اپریشن روان دی. نو موږ دومره بدقسمتې خلک یو چې دا ډبل د موږ په ژوند کې به د کم عمر کې موږ سنټرل کرم ګورو چې اکثریت خپلو کورونو نه بېدخله دي، په کیمپونو کې پراته دي، په کرایو کورونو کې پراته دي. کم سنټرل کرم خلک څه پاتې دي و هغه کلیئر دي او صفا دي، اوس سپین غر سره پراته دي، د افغانستان په بارډر باندې پراته دي. څومره بدقسمتي دی چې هغه پړه چمکني قوم خلکو ته د موږ سټیټ دا وایي چې تاسو د علاقه خالي کو او کنه خالي کو افغانستان ته ووړو. نو کله خلک افغانستان ته ووختو د سټیټ ته به په دې کې څه فایده وي، څه خیر به ورکې ورسېږي. ته لګیا یې د افغانستان خلک هم ځان سره ملګري کوي، د میدان خلک چې تاسو ته مو پاکستان نیشنلټي درکوو، تاسو راشو د مو پاکستان تسلیم کو او د خپل د پاکستان خلکو ته یې چې ته افغانستان ته واوړه. نو لویه بدقسمتي دی او په لویه بدقسمتي سره اخته یو. نو گزارش مو دا دی، درخواست مو دا دی چې د علاقه د کلیئر کی مکمل د کلیئر کی. موږ دا نه یو چې حکومت دلته کې ریټ مه کوي او دلته د مرضی، موږ دا یو چې ټیک ټاک ریټ قایم کا، د علاقه کلیئر کا. د سټیټ پالیسی په کار دی دا وي چې عوامو ته کم نقصان ورسېږي او هلته کې دا پته نه لګېږي ګوله ورېږي چې په چا په کور باندې راغله، موږ پښتو کې ورته پیز غونډارې وایو، چا په سر باندې راغله، د چا په کور باندې راغله، هېڅ پته نه لګېږي. 4,000 پورې تقریبا اوسه پورې رجسټریشن رسېدلی دی. دا هغه رجسټریشن دی چې په دې کې نیم نه زیات خلک یې واپس کړي دي. چا ته وایي چې تا ډول اډرس دی، یوه پته د لوور دی او بله د سنټرل دی. چا ته وایي چې تا یوه پته د پېښور دی، بله د سنټرل دی. د سنټرل خلکو مزاج دا دی چې په شناختي کې خامخا یوه پته بله اچوي، یا د پېښور پته پکې اچوي یا د لوور کورم پکې اچوي. نو چې چا ډبل پته وي اگر که متاثر وي هغه ته امداد نه میلاویږي. دا لوی مصیبت دی. نو د دغه ټولو مسالو باوجود او ډېر داسې کلي شته دي چې واړه واړه کلي دي، هلته کې نادره کې نه ښیي، هلته کې غټ کلی پکې اچولی دی. نو هغه واړه واړه کلیو باندې چا پته وي شناختي وي هغوی ته هم امداد نه میلي، هغوی رجسټریشن هم نه کېږي. دغو ټولو محرومیانو باوجود 4,000 نه رجسټریشن وختی دی. دا که په صحیح معنو باندې رجسټریشن وشي دا 10-12 نه دا رجسټریشن واوري، دومره خلک متاثر شوي. بنیادی غوښتنې اولنۍ غوښتنه دا ده چې د علاقې کې بار بار اپریشن کیږي، آیا څه ریزلټ راځي یا نه راځي؟ هغه جواب د ټولې دنیا مخې ته دی. یو اپریشن وشو، بل وشو، بل وشو. نو موږ وایو که اپریشن کیږي آیا شاته چې څه ریزلټ خو راشي که نه؟ ټوله علاقه کې بربري روانه ده، ګاډي نه میلاویږي، ماشومان ذلیله، خویندې ذلیله، د خلکو ماشومانو کم ځایي هلته سبقونه و مدرسو کې سکولونو کې ټویشن هغه ختمې. زه خو دا وایم چې خلک وایي باغیان پیدا کېږي. نو باغیان هله پیدا کېږي چې کله ماشومتوب نه ستا د ذهن الټه شي، ته حالات وګورې. نو مونږ دغه نه خواست کوو چې کوم اعلی ادارې دي چې بس باغیان مه پیدا کوئ، محبت ورکئ، نور د خلک یو په ښه طریقه باندې د علاقه کلیئر کې د خلک واپس کړي. لیارې چې کومې دي اوس هم ورته د نیوټرلي په نه راغلو، چې لیارې باندې دي کورت کیا باندې دی، تور پله کیا باندې دی. نو د خلک دومره ذلیل کړي دي په دا چیک پوسټونو باندې، دومره زیات تکلیف یې کوي دا حکومت. موږ خو اخري دې ته راغلي یو چې موږ دا یو چې ټول یې کټه کړې یو ځای ته، که د څه غوړ بم یې په غورځولی بس د کورمیوالو نه به خلاص شوي وو، د تکلیفونو نه، د مصیبتونو نه. نو موږ حکومت ته دا یایو چې حکومت ته سوال درته نه کوو، مهرباني وکړه دا روډونه کلاو کړه، روډونه کلاو کړه، دا ظلم، دا جبر، دا هر څه پرېږده. همدومره ډېر وو چې دا څه مو وکړلو. د سیاست کورمې نه راوباسئ، لږې بلې صوبې سره هم ټچ کوئ که نه څه د کوم څه په پاټه کې روان دي. نو موږ حکومت ته دا بار بار په علاقې کې موږ احتجاجونه کړي دي، درنې مو کړي دي، لانګ مارچونه مو کړي دي. په دې شي چې موږ ته امن راکړه. په نورو ملکونو کې، په نورو ډسټریکو کې خلک سکول غواړي، کالج غواړي، موږ ته نه امن غواړو. او امن څه کله غواړو بیا د مو ملګري اوچتېږي، هغوی په میاشتو میاشتو په هغه کې ساتلی شي، په جیلونو کې او په کوټرګاډو کې. هلته بیا قسم قسم ظلمونه او نجایزې ورسره کېږي. خو که دا هر څه کېږي د دې باوجود به موږ د شي نه ریوس نه لګوو. کومه روډونه څه باندې زر نظر دی حکومت ته موږ یایو چې زر نظر یې کولو که کورت کې دي او که هغه کې د تور پله پټک دی، دا د زر نظر کولو کی. او بله خبره دا چې کومې مطالبې مولانا صاحب وکړلې دا موږ په متفقه مطالبې دي. نو مهرباني دې وکړي چې په دې باندې د حکومت زر نه زر عمل وکړي، چې څومره زر کېدلی شي ودې کې. ځکه سړه دی، واورې دي، خلک بې کوره دي، د کروړونو اربونو کورونه دي هغه پرې ایښي دي.